أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د خطبه په اخر کې ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو څو اقتباسات د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باره کې وړاندې کړي وو. دې باره کې د هغوی سنور ارشادات دي هغه به وړاندې کوم. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي بېشک ابوبکر صدیق او عمر فاروق د هغه کاروان مشران وو چې د خدای له خاطر لوی غرونه سر کړي وو. هغوی متمدن او بادیانشینانو له د حق بلنه ورکړې وه تر دې چې د هغوی دا دعوت لرې لرې ملکونو ته خور شوی و. دغو دواړو خلافتونو کې ډېر زیات ثمرات اسلام له ورکړي وو او ډېر قسمه کامیابۍ او په کامرانیانو د دوی خلافت په کامل خوشبوئی معطر کړی شوی و. اسلام د حضرت صدیق اکبر په زمانه کې د مختلفو قسمونو د فتنو د په اور علم رسیده و او دا جوخت و چې کوم واضحه غارتګرۍ وي د هغې په ډلې باندې حمله وکړي او د هغې په لوټلو د فتح نارې ولګوي. او نو عین هغه وخت حضرت ابوبکر صدیق د صدق په وجه خدای د اسلام مدد ته راغلی و او د جبر کوی نه د دې متاع عزیز روباسلی و. نو اسلام د بدحالۍ د انتهایی مقام نه د بهتر حالت طرف ته واپس راغلو. نو په انصاف په نظر د انصاف له رویه په موږ باندې لازم ګرځي چې موږ د دغه مددگار شکریه ادا کو او د دشمنانو پروا نه کو. نو ته د هغه تن نه بیروخي مه کوه چې ستا د سید مولا صلی الله علیه وسلم مدد کړی وو او ستا د دین او د دین حفاظت یې کړی و. د خدای له خاطر ستا بهتري غوښته وه او تا نه بدل نه غوښتی. نو دا څومره د تعجب مقام دی چې د حضرت صدیق اکبر چې کومه زبرګي د هغې نه څنګه انکار کیدی شو. دا حقیقت دی چې د هغوی اوصاف حمیده لکه د نور روښانه دي او بېشکه هر مؤمن د هغوی لګولی شوي ونې نه میوه خوري او د هغوی ښودلي علومو نه فیضیاب کیږي. لګیا دی هغوی موږ لپاره زموږ دین لپاره فرقان او زموږ دنیا لپاره امن او امان راکو. څوک چې انکار کوي د دین نو هغه دروغ وایي او هلاکت او شیطان سره ملاویږي. فرمایي چې په کوم خلکو چې د حضرت ابوبکر مقام او مرتبه په شک کې پاتې شوی دی نو داسې خلک له کسته خطاکاران دي او هغوی ډېرې زیاتې اوبه لږې ګڼلې دي او هغوی په غوسه راپاڅېدلي دي او داسې تن تحقیر هغوی کړی دی چې د اولې درجې مکرم او محترم و. فرمایي چې د صدیق ذات گرامی د رجا او د ویرې او د خشیت او د شوق او د انس محبت جامع وو او د هغوی جوهر د فطرت صدق و صفا کې اتم او اکمل وو او د حضرت کبریا طرف ته د هغوی
په کمال منقطع وو او نفس د هغې د لذاتو نه هغوی خالي وو او د هوا او د هوسو د دې د جذباتو نه هغوی بیخي لرې وو او د حد درجې هغوی متبدل وو د هغوی هغوی نه اصلاح صادره شوې وه او هغوی د مؤمنانو لپاره فلاح بهبودي هغوی نه ښکاره شوې وه او هغوی د ایذا او د درد ورکولو د تهمت نه پاک وو. نو ځکه تاسو ته پکار دي چې داخلي تنازعاتو ته نه ګوري بلکې دا د هغوی په د ښېګړې طرف ته دا محمول کړي. تاسو غور نه کوئ چې هغه تن چې خپل رب د احکاماتو په خوشنودۍ خپل پام خپل د زامنو لوڼو طرف ته نو کړی چې هغوی د مالداره کړي هغوی د خپل اموال جوړ کړي او چې دنیا نه صرف دومره برخه اخیستې وه لکه څنګه چې ضرورتونو لپاره کافي و نو بیا ته دا څنګه دا خیال کولی شي چې هغې د رسول کریم په آل باندې به ظلم کړی وي. بیا وی فرمایي چې خدای په صدیق اکبر باندې رحمتونه نازل کړي چې هغې اسلام ژوندی کړی و او زندګیان یې وجلي او تر قیامته پورې خپلو د نیکو فیضان جاري کړی و. هغوی ډېر ګریه کوونکي او د خدای طرف ته تبتل کوونکي وو او د خدای پاک په مخې ته پرېوتل او دعا کې تضرع او د هغه په در باندې ګریه او عاجزي سره ټیټېدل او د هغه په آستانه دغه در په مضبوطۍ نیول دا د هغوی عادت و. هغوی د سجدې په حالت کې په دعا باندې پوره زور لګولو او د تلاوت په وخت به ژړل. هغوی بېشکه د اسلام او د مرسلین فخر دی. د هغوی د فطرت جوهر د خیر البریه صلی الله علیه وسلم د فطرت جوهر ته ډېر جوخت و. هغوی د نبوت خوشبويي قبلونکي کې چې کوم چاک خلک دی هغوی کې هغوی اول وو. حاشر صلی الله علیه وسلم نه چې د قیامت په شان چې کوم روحاني حشر ظاهر شوی و نو حضرت ابوبکر د هغې کتونکو کې د فهرست په سر کې وو او هغه خلکو کې د ټولو نه لومړي و چې د خیرو نه ډک صادرونه په پاکو صفا پوشاکونو کې بدل کړه او د انبیا اکثر خصایل د هغوی انبیاو سره شباهت لري. موږ په قرآن کې د هغې د ذکر نه علاوه د بل یو صحابي ذکر د ځنو د ګمان کوونکو د ځن نه علاوه په قطعي او په یقیني طور باندې موجود نه ګورو او ځن هغه څیز دی چې د حق په مقابله کې حیثیت نه لري او نه هغه د حق چې کوم تلاش کوونکي دي لټون کوونکي دي هغه سرابولی شي او چې حضرت ابوبکر سره دښمني وکړي هغه د داسې تن او د حق ترمنځ داسې حق او د حق ترمنځ یوه داسې بنده دروازه راشي چې ایچرې به هم د صدیقانو د سردار طرف ته د رجوع کولو نه بغیر نه کولاویږي. بیا وی فرمایي چې د صدیق تخلیق مبدا فیضان طرف ته د متوجه کېدو د رسول رحمان صلی الله علیه وسلم طرف ته مخ کول په صورت کې شوی دی. هغوی د نبوت د صفاتو په ظهور کې د ټولو انسانانو نه زیات حقدار وو او د حضرت خیر البریه صلی الله علیه وسلم خلیفه جوړېدو لپاره اولا وو. د هغوی خپل د مطبوع صلی الله علیه وسلم سره کامل اتحاد او تام موافقت استوار کولو اهلیت هغوی لرلو او بل دا چې هغوی چې کوم څومره صفات او عادات دي د اخلاق هغه خپلولو کې او د نفس او افاقي تعلقات پر خودو کې د رسول کریم داسې کامل مظهر وو چې د تورو د نيزو په زور هم د هغوی ترمنځ تعلق نشو ختمه دی او هغوی په خپل دغه حالت همیشه قائم وو او د مصیبتونو او ویرونکي حالات او د لعنت ملامت باندې هغوی چې هغوی به ناکلاره شوي نه وو او د هغوی د روح په جوهر کې صدق او صفا او ثابت قدمي او تقوا شعري داخله وه. که ټول جهان مرتد شوی وي هغوی به پروا نه کول او نه به رسته کېده بلکې هر لحظه به هغوی خپل قدم مخکې پورته کول. په دغه وجه خدای پاک د نبیانو نه فوراً پس صدیقانو ذکر کړی د دای فرمایلی دي چې فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین او په دغه آیت کې د صدیق اکبر او
د هغوی په نور باندې فضیلت اشاره دي ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه کې د هغوی نه بغیر بل د یو صحابي نامې سره صدیق لفظ نه ویلې چې هغې دی د حضرت ابوبکر عظمت او شان ښکاره کی نو د غور او فکر کوونکي په شان غور کوي په دغه آیت کې د سالکانو لپاره د کمال مرتبه او د دې اهلیت لرونکو طرف ته ډېره لوی اشاره ده چې کله زه په دغه آیت غور ما کړی دی او سوچ مې تر انتها رسول نو دا را باندې منکشف شو چې دا آیت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په کمالاتو باندې ټولو نه لوی ګواه دی او د کې یو جبر راز دی چې کوم تر باندې منکشف شي چې هغه تر باندې منکشف کیږي چې تحقیق طرف ته مایل وي نو ابوبکر هغه تندي چې د رسول کریم د مبارک جیب نه د صدیق لقب چاته عطا شوی او فرقان حمید د صدیقان د انبیاء سره ملاو کړی دي لکه څنګه چې د عقل لرونکو برندا پټ نه دي اومغه صحابه کې بل یو صحابي هم دغه لقب او د خطاب اطلاق نه ګورو نو دغه شان د صدیق امین فضیلت ثابت شو ځکه چې د نبیانو نه پس د هغوی ذکر شوی دی بیا وی فرمایي چې ابن خلدون وی چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم تکلیف زیات شو په هغوی باندې غشي تاریخ شو نو د هغوی ازواج او نور کور خلک د عباس او د علي د رسول کریم سره لراغله نو بیا د موز وخت شو رسول کریم فرمایي چې ابوبکر ته وایي چې هغه د خلکو له جمع ورکی هغه فرمایي چې ابن خلدون وایي چې بیا رسول کریم د دریو خبرو وصیت نه پسته فرمایلی وو چې د ابوبکر د دروازې نه بغیر په جمعات کې چې څومره دروازې پرانیستل کېږي هغه ټول بند کړي ځکه چې زه په ټولو صحابهو کې په احسان کې یو هم ابوبکر نه زیات افضل نه ګڼم بیا غي فرمایي چې ابن خلدون ذکر کړی دی چې حضرت ابوبکر راغله او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو دا وی د مخ نه صدر لري کو هغه خپل ورته چې زما مور پلار د تاسو نظر شي خدای چې کوم مرګ تاسو لپاره مقدر کړی وو دغه خوان تاسو وسکلو خو له دې نه پس به تاسو باندې بل مرګ ناراضي بیا فرمایي چې د خدای پاک لطیف احساناتو کې چې کوم هغه پر حضرت ابوبکر فرمایلی دي او د رسول کریم سره د کمال قرب چې کوم خصوصیت هغه ته ترلاسه وو لکه څنګه چې ابن خلدون بیان کړی نو هغه داو چې ابوبکر په هغه کټ باندې اوچت کړی شوی وو چې په کوم باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم اوچت کړی شوی وو او دا غوي قبر هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر په شان وار وو او صحابه د هغوی له حد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سره بالکل جوړ کړی وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه سر د رسول کریم دوانو ولو متوازی خودل شوی وو او حضرت ابوبکر چې کوم اخري جمله ویلې واغه دا و چې خدای ما د مسلمان کېدو په حالت کې مال وفات راکا او په صالحینو کې شامل کا بیا حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي چې ابوبکر یو نادر روزګار او با خدای انسان وو چې د تیارو نه پس د اسلام مخ ته تابانی بخاله و او دغه پوره کوشش هم دا وو چې اسلام ترک کو نو هغه ورسره بیا مقابله کړي او چې د حق نه انکار وکړو نو هغه بیا سره جنگ کړي او سوچ د اسلام په کور کې داخل شو نو هغه ورسره د نرمه او د شفقت سلوک کړي وو هغه د اسلام اشاعت لپاره سختۍ زغملې وي هغه مخلوق له نایاب ملغلره ور کړي وي او په خپل مبارک اعظم بادی نشینانو یعنی کلیوالو ته معاشرت خودلې وو او هغه چې کوم بیلګام خلکو هغه د خوراک سکا کو د ناست پاسته آداب نو د نه کې د لارو د لټون نو په جنگونو کې د بادرای او د جوش ادب ورته خودلې وو هر طرف ته وی مایوستی دی او بیا د یو جنگ باره کې تپوس نه کړي بلکې هر چې څوک ورته مقابله راغله هغه لپاره هغه سره مقابله له درېدلې وو هر بوزدل بیمار تن پشان هغه خپل خیالات باندې خیالات هغه چرته لبسول نه وو هر فساد او مصیبت په موقع هغه ثابت کړي و چې هغه کوه رضوا د مدینه یو غرد نزيات راسخ او مضبوط دي هغه هر هغه تن چې د نبوت د دروغ وعده داوا کړي و
هغه وجلې وو. خدای پاک خاطر ټول تعلقات لري غورځولي وو. هغه خپل ټوله خوشحالي د اعلی کلمه اسلام او د خیر الانام صلی الله علیه و وسلم اتباع جوړه کړې و. هغه د خپل د دین حفاظت نو څوک چې د خپل د دین حفاظت کول غواړي هغه د حضرت ابوبکر لمن ونیسي او فضل خبره دې پرې فرمایي چې ما چې څه وې د هغه د نفس خواهشاتو په روان تن پشان یا د ابا او اجدادو د خیرت تقلید کوونکي له پشان مې نه دی ویلي، بلکې کله نه چې زما قدم ګرځېدل او زما قلم لیکل شروع کړی دي نو زما همدا خبره خوښه چې زه تحقیق خپل مسلک او د غور فکر خپل مقصود جوړ کړم. نو ما پوره تحقیق کړی دی. ما د هر خبر تحقیق کول او د هر علم ماهر نه پوښتنه کول. نو ما صدیق اکبر واقعي صدیق بیا مونتلې دی، د صدیق مې لیدلې دی، صدیق دی او د تحقیق لروي په ما باندې خبره ښکاره شوې ده چې ما هغوی د ټولو امامانو امام د دین او د امت ډیوه لیدلې دي او ما د هغوی رکاب په مضبوطه ونیولو. ما د هغوی په امان کې پناه واخیسته او د صالحینو سره چې مې مینه وکړه نو د خپل د رب رحمت مې په دې ترلاسه کول غوښتو. نو هغه خدای رحیم په ما باندې رحم وفرمایلو، پناه راکړه، زما تایید وفرمایلو، زما تربیت یې وکړو، په هغو عزتمندو خلکو کې زه شامل کړم او په خپل خاص رحمت هغه زه د دغه پیړۍ مجدد او مسیح موت کړم او په ملهمینو کې شامل کړم. ما نه غم لرې کو، ما له هغه ساته چې دنیا او جهان کې بل چاله نه ورکړي. دا ټول هر څه د هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم امي او د هغو د مقربینو د مینې د توفیل ترلاسه شو. یا خدای ته خپل افضل الرسول، خپل خاتم الانبیاء او د دنیا د ټول انسان نه بهتر وجود صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام ولګي. قسم په خدای حضرت ابوبکر حرمین کې هم په دوړو قبرونو کې رسول کریم ملګری وو او یو نه مطلب خو زما د غار قبر دی چې هغه پکې د استقرار د وفات یافته تن په شان د پناهګزین شوی او بیا د هغه قبر چې په مدینه کې خیر البریه صلی الله علیه وسلم قبر سره ملاو شوی دی. نو ځکه د صدیق اکبر مقام باندې ځان پوي کوي که تاسو جوړه پوهه لرئ او خدای پاک د هغې او د هغې د خلافت په قرآن کې توثیق فرمایلی دی او بهترین بیان په ذریعه د هغې ستاینه کړې ده. فرمایي بېشک هغوی د خدای پاک مقبول او خوښ انسان وو او د هغوی قدر او منزلت تحقیر د یو لیوني تن نه بغیر بل څوک نشي کولی. د هغې د خلافت په ذریعه اسلام نه ټول خطرات لري شو. فرمایي د هغې پر افت مسلمانانو کې خوشبختی تر سره ورسېده. که خیر الانام صدیق اکبر نه وي نو دا به جوختو چې د اسلام ستون پریوته وي. هغوی د اسلام د یو ناتوان او بېوسه او د نحیف او د نظر مفتن په شان دی کتلې وو او د ماهرانو په شان دی د هغه د رونق او د شادابي یو ځل بیا واپس راوستلو لپاره هغوی درېدلي وو او د یو لوټلی شوي تن په شان خپل هر ورک څیز په تلاش کې هغوی مشغوله شوي ون تر دې چې اسلام خپل متناسب قد او په خپل ملایم اننګو په خپل شادابه او په جمال او خپل صفا او په چې کوم دغه خوګوالي و دغه طرف ته واپس راغلو او دا هر څه دغه امین بنده د اخلاص په وجه شوی وو. هغوی خپل نفس خاورې کړی و، خپل حالت بدل کړی او د رحمان خدای د خوشنودنه بغیر بل هیڅ سلا هغوی نه غوښته او په دغه حالت هغوی شپه ورځ وو او هغوی په بوسیده اډوکو کې ژوند راوستلو لپاره افتونه لرې کولو لپاره په صحرا کې د خوږې میوې ونې بچ کولو والا و هغوی او خاص د خدای پاک نصرت دغې برخه ته راغلی او دا د خدای پاک فضل او د رحم په وجه وو. نو موږ اوس د خدای واحد خدای باندې توکل کوو او څه قدر د شواهد ذکر کوو چې تاسو باندې دا خبره ښکاره شي چې هغوی څنګه تندو تیزو سیلو کې او فتنو او سزونکو شغلو چې کوم مصیبتونو هغه ختم کړي او څنګه هغوی په جنګ کې لوی لوی ماهر نیزه‌بازان او شمشیر زنان هغه وجلي او څنګه هغوی د هغوی باطني کیفیت د هغوی د کارنامو نه ظاهره شوی او د هغوی اعمالو د هغوی په اوصاف حمیده په حقیقت باندې ګواهي ورکړې او خدای پاک د ورله بهترینه جزا ورکړي او د متقینو
امامانو کې د هغوی حشر وشي او خدای پاک د خپل محبوبانو په صدقه په موږ رحم وفرمایي. یا د نعمتونو د عنایتونو مالک خدای زما دعا قبول کړه، ته ټولو نه زیات رحم کوونکی او ته په رحم کوونکو کې د ټولو نه بهتره. بیا وی فرمایي د حضرت ابوبکر صدیق نمونه همیشه خپل وړاندې ساتي. د رسول کریم په زمانه غور وکړي چې کله دشمن د قریش هر طرف نه په شرط باندې اصرار وی کولو او هغه د هغې د قتل منصوبه جوړه کړې وه. هغه ډېره د ابتلا زمانه وه. هغه وخت حضرت ابوبکر صدیق چې کوم د رفاقت حق پوره کړی او د هغې مثال په دنیا کې نه میلاویږي. دا طاقت او قوت د صدق او د ایمان نه بغیر بیخي نشي راتلی. نن څومره خلک چې تاسو ناست یې، که تاسو خپل ذهنو کې سوچ وکړئ که داسې قسم ابتلا په ما راشي نو څومره دي چې زما مرسته له به تیاري، که د حکومت له طرفه دا تفتیش شروع شي چې کم تن چې دغه تن بیعت یې کړی نو څومره خلک به داسې چې په نره به ودرېږي او دا به وي چې موږ په موبایلونو کې داخل یو. زه خبر یم چې ډېر خلک به چې دا خبره واوري نو لاس خپې به شلې شي. هغوی به فوراً خپل د جایدادونو د خپلوانو خیال ورله به ورشي چې دی به اوس موږ پرېږدو. هغې فرمایي چې د مشکلاتو په وخت مرسته کول دا همیشه د کامل الایمان خلکو کار وي. نو ځکه چې تر څو چې انسان په معمولي طور ایمان په ځان کې داخل نه کړي په قول سم نه جوړیږي او بانسازي تر هغې لرې کېدی نه شي. په معمولي طور چې کله د مصیبت وخت وي نو هغه وخت چې کوم خلک ټینګ ولاړ وي هغه لږ وي. د حضرت مسیح چې کوم حواریان هغه په آخري لحظه کې چې کوم د هغوی د مصیبت لحظه وه هغې یوازې پرېښي او تښتېدلي وو او ځینې خو په مخامخ ورباندې لعنت هم ویلی و. بیا هغوی فرمایي چې د حضرت ابوبکر صدیق صدق د هغه مصیبت په وخت ظاهر شوی چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم محاصره شوې وه او ځینې د کافرانو چې کومه رای وه هغه د اخراج هم خو اصل مقصد او اصل رای د هغې په وجلو وه. په داسې حالت کې حضرت ابوبکر صدیق خپل د صدق او د وفا هغه نمونه وښودله چې تر ابدالآباد لپاره به هغه نمونه موجوده وي. د هغه مصیبت په لحظه کې رسول کریم چې کوم د انتخاب کړی و د حضرت ابوبکر صدیق نو دا د هغې د صداقت او د اعلی وفادارۍ یو زبردست دلیل دی. ګورئ که د هند وایسرای یو تن د یو خاص کار لپاره انتخاب وکړي نو د هغه رای به صاحبي یا بهتره به یا به د یو څوکیدار یعنی که وایسرای انتخاب کړي نو د هغه رای به صاحبي که د یو عام څوکیدار نه فرمایي چې دا به منو چې د وایسرای انتخاب به بهرحال موضوع مناسبه وي ځکه چې په کم حال کې هغه د سلطنت له طرفه د نایب السلطنت مقرر کړی شوی دی نو د هغه وفاداري فراست او پختکاره باندې سلطنت اعتماد کړی دی. ځکه خو د سلطنت زمان مې د هغه په لاس کې ورکړی دی نو د هغه د تدبیر صاحب کېدل او دغه معامله فهمي که په یو خوا ته کړی شي او د یو څوکیدار په انتخاب او رای هغه د سمو ګڼلی شي نو دا به یو نامناسبه خبره وي. همدغه حال د رسول کریم د انتخاب و. هغه تغییر سره اویا یا اتیا صحابه موجود نو هغې کې حضرت علي شامل و خو د هغې ټولو کې هغې خپل د رفاقت لپاره حضرت ابوبکر منتخب کړی و. نو په دې کې سر څه دی راز څه دی؟ خبره دا چې نبي د خدای پاک په سترګه ګوري او د هغه فهم د خدای پاک له طرفه راځي نو ځکه خو خدای پاک رسول کریم ته د کشف او د الهام په ذریعه دا ویلي چې دغه کار لپاره د ټولو نه بهتره او موزون حضرت ابوبکر صدیق دی. نو حضرت ابوبکر هغه د اسر په لحظه کې هغوی سره شوي وو او هغه د خطرناک ازمیښت وخت و. فرمایي چې حضرت ابوبکر پوره د هغې مرسته کړې وه د رسول کریم په یو غار کې چې ورته غار سور ویل کېږي هغوی پټ شوي وو. شرپسنده کافران چې هغوی له اذیت ورکولو چې کومه منصوبه وه هغه جوړه کړې وه هغوی د هغې په لټون کې تر هغه غار رسېدلي وو او حضرت ابوبکر صدیق ورته عرض کړی چې اوس خو دې زموږ په بالکل بیخي په سر راغله ودرېده او که چا لږ هم لاندې نظر وکړو نو هغه به موږ وګوري او موږ به ونیوې شو. نو هغه وخت رسول کریم فرمایلي چې لا تحزن ان الله معنا هېڅ غم مه کوه خدای موږ سره دی. اوس په دغه لفظ لږ غور وکړئ چې رسول کریم ابوبکر صدیق د ځان سره ملاو کړی و نو ځکه یې فرمایلي وو ان الله معنا. په معنا کې هغوی دواړه شریک دي یعنی خدای تا سره دی او ما سره دی. خدای پاک په یو پله رسول کریم او په بل حضرت ابوبکر صدیق یې ایښی دی. د تلې چې کوم دوه پلو وي نو په یو باندې حضرت رسول کریم او په بل باندې حضرت ابوبکر صدیق نو په دغه دواړو ابتلاونو کې
یعنی په هغه وخت او د دوه په ابتلا کې ځکه چې همدغه مکان دی چرته چې یا خو د اسلام بنیاد پرې وتون کې وو یا خاتمه کېدون کې او دشمن په غار کې موجود دی د غار په سر موجود دی او مختلف قسمه آرا ورکې لګیا د زنو دا وی چې دغه غار تلاشي واخلي ځکه چې د خپل شون تر دیزي ختميږي او زنه وی چې د انسان دلته نسنګ تیرې دی شي څنګه داخلي دی شي دلته خو کوتره هاور کړی دي او دغه قسمه خبره دغه आवाजونه ته دنه راتله او ډېر په صفای دی اورید په داسې حال کې دشمن راغلی دی ختمول غواړي او لکه د لیونو غوي ورمخکې کېده خو دا غوي شان وګوري د لوی شان چې رسول کریم دشمن په سر دی او دا غوي صادق رفیق دا رسول کریم فرمایي چې لا تحزن ان الله معنا دا الفاظ په صفای دا خبره ښکارا کوي چې غوي ځکه هغه دا خبره فرمایله او په اشاره نو ویلې ځکه چې دا د اشاره کار نه و دا خبره आवाज وخته بهر دشمنانو مشوره کوله او په دننه غار کې خادم او مخدوم هم په خبرو کې مشغوله وو هغه دغه خبره پروا نه کوي چې دشمن به زمغه आवाज ووري دا په خدای پاک باندې کامل ایمان او د معرفت ثبوت دی خدای پاک په لوزونو باندې نوې باور و د رسول کریم شجاعت لپاره هم دا نمونه کافی ده د ابوبکر صدیق شجاعت لپاره یو بل غوا دغه واقع نه بغیر بلم دغه واقع نه علاوه بلم د فرمایي چې کله رسول کریم وفات شو حضرت عمر تر رو باسل او دا چې کچاو چې رسول کریم وفات شوی د نظم او وجنمه په دغه حال حضرت ابوبکر ډیر د جرأت او د لارانه کلام کړي او هغه درې د خطبه ورکړه و دا فرمایي چې ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول یعنی رسول کریم یو رسول وو دا غوینه مخکې چې څونه نبیان تیر شوی او وفات شوی دي په دې باندې بیا دا هغه جوش ختم شو دینه پس چې کوم کلیوالان عرب واغوی مرتد شو په داسې نازک وخت کې حضرت عائشہ د دې باره کې دا فرمایلی دي چې د خدای پاک پیغمبر وفات شوی او ځینې د دروغو د نبوت داویداران پیدا شوی وو هغه او ځینو موزونه کول پریخي وو او رنگ بدل شوی او په داسې حال کې په داسې مصیبت کې زما پلار د رسول کریم خلیفہ جانشین شوی او زما په پلار باندې داسې غمونه راغلي چې په غرونو راغلي و ناغي هم ختم شوی وي او تاسو لګورو کې چې د مشکلاتو غرونه راماتېدو نه باوجود هغوی همت او حوصله نه پرخې ده یو معمولی انسان کار نه دی دا استقامت او صدق غواړي او دا صدیق دا خودلې وو دا ممکن نه و چې بل چا دا خطر سنباله کړي وي ټول صاحب هغه وخت موجود وو هیڅ هم دا نه وي چې زما حق دی هغوی دا کته چې اور هر طرف ته خور شوی دی اوس څوک په دې اور کې به څوک دې اور کې دی ور پریوزي حضرت عمر په دغه حال کې لاس ور مخکې کړو دا غوي په لاس بیعت کړو او بیا ټول یو د پس بل دغه بیعت کړو دا د وې ست کو چې د فتح ختمه کړو دغه موزیانه وجلی وو مسلمه سره یو لکسانو او دغه مسائل د اباحت مسائلو او خلکو چې دغه اباحتي خبره کوي نو دغه په مذهب کې به شامل دي خو خدای پاک د خپل د مایت ثبوت ورکو او ټول مشکلات ورلا آسان کړ بیا وی فرمایي چې زه خو دینه خبرم چې یو تر مسلمان او مؤمن نشي جوړ دي چې تر سو ابوبکر عمر عثمان علي رضوان الله علیهم اجمعین په شان رنگ پکې پیدا نشي او دنیا سره د مینه نه کوي بل هغوی دنیا سره به مینه نه کوله بلکې هغوی خپل ژوندونه د خدای پاک په لار کې وقف کړي وو بیا فرمایي چې قسم په خدای صدیق اکبر هغه د خدای بادر دی چې د خدای پاک طرف ته چاله چې د خدای پاک له طرفه د اختصاص ډیر لباسونه ورکړي شوی ډیر خصوصیتونه ورکړي شوی او خدای پاک دغه لپاره هغه لپاره دا گواہی ورکړي چې هغه خاص زبر خلکو کې شامل وو دغه د ذات میت دغه تر او د خپل د ذات میت دغه طرف ته منسوب کړي وو دغه تعریف او توصیف کړو دغه قدردانی کړي او د اشاره فرمایله و چې هغه یو داسې تندي چې ته چې د رسول کریم جدایي نه و دغه خوخه او د رسول کریم نه علاوه د نورو خپلوانو په جدای باندې هغه راضي وو او هغه خپل آقا مقدم ساتلی وو او دغه طرف ته هغه په منډه راتله او په ډیر په کمال رغبت هغه ځان د مرګ په خله کې اچولې و خپل هر نفساني خواهش
د خپل لارې نه لرې کړی او رسول کریم د خپل رفاقت لپاره هغوی راغوښتي وو، د هغوی په موافقت کې لبیک ویلي ودرېدلي وو او ټول قوم چې د رسول کریم د وباسلو اراده وکړه نو د بزرګو برتر خدای او د عزوجل محبوب نبی صلی الله علیه وسلم هغوی له تشریف راوړی ورته فرمایلی وو چې مال حکم را کړی شوی چې زه هجرت وکړم او ته ما سره هجرت کوې او موږ به یو ځای د دې ځای نه ځو نو په دې حضرت ابوبکر صدیق الحمدلله ویلو چې په داسې ګران وخت کې خدای پاک هغوی له د رسول کریم د رفاقت سعادت وبخلو او هغوی مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نصرت منتظر وو ان تر دې چې نوبت تر دې را رسېدلی چې هغوی ډېرې په سجده کې او د عواقبو نه لاپروا شوي وو په هم غم کې هغوی سره یو ځای شوي وو او د قاتلانو د قتل د منصوبین هم هغوی نه ویرېده نو د هغوی فضیلت د پسري حکم او د محکم نس نه ثابت دی د هغوی د زبرګۍ قطعي دلیل نه واضح ده چې د هغوی صداقت او د هغوی صداقت د روښانه ورځ په شان دی رڼا دی او هغوی د آخرت نعمتونه خوښ کړي او د دنیا ناز و نعمت پرېښې او نور هیڅوک هم دغه فضایلو کې تر دې نشي رسېدی فرمایي چې که تاسو دا تپوس کوئ چې خدای پاک د خلافت سلسله آغاز لپاره هغوی ولې مقدم کړو نو په دې کې د رب روح څه حکمت نو د دې لپاره کتل لا پکار دي چې خدای پاک د دې نه ځان خبرول پکار چې خدای پاک دا لیدلی وو چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ یو غیر مسلمه کام نه وو او ډېر په کمال قلب سلیم هغوی رسول کریم باندې ایمان راوړی و په داسې وخت کې هغوی ایمان راوړی و چې کله رسول کریم بیخي اوازې و فساد ډېر زیات و نو حضرت صدیق اکبر د ایمان راوړو نه پس قسم قسم ذلت او رسوایي لیدلې وه او قام او د خاندانو د قبیلې او د ملګرو د وروڼو او دغوی پیغورونه زغملي وو د رحمان خدای په لاره کې هغوی له تکلیفونه ورکړل شوي وو هغوی د هغه وطن نه وباسل شوي چې لکه څنګه چې هغوی هم هغه شان د وطن وباسل شوي لکه څنګه چې د جن او انس نبی صلی الله علیه وسلم وباسل شوي وو هغوی د دشمنانو له طرفه ډېر تکلیفونه او د خپلو ګرانو ملګرو له طرفه لعنت او ملامت لیدلی وو هغوی د خدای پاک په لاره کې خپل مال او ژوند جهاد کړی وو هغوی ډېر عزتمند وو او ډېر ښه حالاتو کې هغوی لوی شوي خو بیا هم هغوی د معمولي خلکو په شان د ژوند تېرولو هغوی د خدای پاک په لاره کې د وطن نه وباسل شوي وو او د خدای پاک په لاره کې ورله اذیت ورکړل شوی وو هغوی د خدای پاک په لاره کې په خپل مال جهاد کړی وو او دولت او د ثروت کېدو نه باوجود هغوی د فقیرانو او د مسکینانو په شان شوي وو خدای پاک دا اراده فرمایلی وه چې کوم ورځې په هغوی تېرې شوې وې د هغې جزا دې ورله ورکړي چې څه چې د هغوی د لاسه وتې دي هغې نه د بهتر بدل ورله ورکړي او د خدای پاک د رضامندۍ لپاره چې هغوی د کومو مصیبتونو نه تېر شوي نو د هغې صله دې ورله ورکړي او خدای پاک چې د محسنانو اجر نه ضایع کړي نو خدای پاک هغې بیا خلیفه کو د هغې ذکر بلند کو د هغوی دلجویي وفرمایله خپل په فضل او رحم باندې ورله عزت ورکړو هغوی امیر المؤمنین که بیا حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي چې دا عقیده ضروري ده چې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حضرت فاروق عمر رضی الله تعالی عنہ او حضرت نورین رضی الله تعالی عنہ حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ ټول په واقعي تور دین کې امینانو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اسلام ادم ثانی دی عمده حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ک دین کې رښتونی امین نه وي نو نن موږ لپاره ګرانه وي چې په قرآن کې یو آیت موږ د خدا پاک له طرفه ویلی شو چې دا دی بیا وځي کې هغوی فرمایي چې حضرت ابوبکر د اسلام لپاره ادم ثانی دی په دغه زمانه کې په هغه زمانه کې مسلمه په آباحتي رنګ کې خلک راغونډ کړي وو په داسې وخت کې حضرت ابوبکر خلیفه شو نو انسان خیال کولی شي چې څومره مشکلات به پیدا شوي وي که د هغوی زړه مضبوط نه وي او د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان په رنګ کې د هغوی ایمان نه وي نو ډېره به ګرانه پیښه شوې وي هغوی به ناقلاره شوې وي خو صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم سوري کې وو یعنې څنګه چې د رسول کریم سوري وي هماغه شان د هغوی ورسره وو او رسول کریم د اخلاقو اثر په هغوی باندې شوی وو پرېوتی وو او زړه د یقین د نور نه ډک وو نو ځکه هغوی هغه شجاعت او استقلال ښودلی وو چې د رسول کریم نه پس د هغې نظر ملاوېدل ګران دی د هغوی ژوند د اسلام ژوند و دا یو داسې مسله ده چې
په دې باندې اوږد بازار واجت نشته دی. د هغه زمانه حالات ولولي او بیا چې د اسلام خدمت ابوبکر چې کم کړی دی هغه دغه اندازو کوي. زه رښتیا وایم چې ابوبکر صدیق د اسلام آدم ثانی دی. زه دا یقین لرم چې رسول کریم نه پس تک ابوبکر د وجود نه وي نو اسلام هم نه وي. د ابوبکر صدیق ډیر لوی احسان دی چې هغه په اسلام دوباره قائم کو، په خپل د ایمان په قوت ټولو باغیان لاغوي سزا ورکوم باندې قائم کوم. دغه شان لکه څنګه چې خدا پاک لوز فرمایلی وو او دا فرمایلی وو چې زه به په رښتوني خلیفه امن قائموم. دا پیشګویي د حضرت صدیق په خلافت کې پوره شوی او اسمان او ځمکې په عملي طور شهادت د دې ورکړو. دا د صدیق تعریف دی چې پای کې صدق دغه مرتبه او د کمال په کار دی. نو نظایرونه ډېرې مسلې بیا ډېر زر حل شي. بیا غي فرمایي چې رسول کریم په وفات باندې په زرګاو خلک مرتدان شوي وو، حالانکه د رسول کریم په زمانه کې د شریعت پوره شوی وو او اندر دې چې دغه ارتداد تر دې حد را رسیدلی چې صرف 2 جماعتونه پاتې چې پکې موږ کېدو، باقي یو جماعت کې موږ نه کېدو. دا هم هغه خلکو چې خدا پاک ورته دا فرمایلی دی په قرآن کې چې کلم تؤمنو ولکن قولوا اسلمنا. خو خدای پاک د حضرت ابوبکر په ذریعه اسلام یو ځل بیا قائم کو او هغوی آدم ثانی شو. زما په نظر کې د رسول کریم نه پس دا ډېر لوی احسان په دغه امت د حضرت ابوبکر د ځکه چې د هغې په زمانه کې څلور د دروغو پیغمبران راغلي وو. مسلمان سره یو لږ کسان وو او د هغې نبي د هغې ترمنځ تللی وو، خو په داسې مشکلاتو کې هم اسلام په خپل مرکز بیا قایم شو. حضرت عمر ته خو جوړه خبره ملاوه شوې وه، بیا وی هغه خوروله ان تر دې چې عرب اسلام د عربو نه بیا تر شام روم ورسېدو او دا ملکونه د مسلمانانو په قبضه کې راغله. حضرت ابوبکر نه بغیر دا مصیبت بل چا نه ولیدلی، نه حضرت عمر نه حضرت عثمان نه حضرت علی. بیا غي فرمایي چې څوک چې د خدای پاک لپاره ذلیل شي هم هغه اخر د عزت او د جلال په تخت بکینی. ابوبکر ته وګورئ چې ټولو نه مخکې ذلت قبول کړ او ټولو نه مخکې تخت نشین شو. فرمایي چې په دنیا کې آیا داسې کم مثالونه کم دي او نظرونه کم دي چې کم خلک د خدا پاک په لاره کې ووجلی شو. د هغوی د زنده جاوید کېدو ثبوت د ځمکې په ذره ذره کې ملاویږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وګورئ، د ټولو نه زیات هغوی ځان د خدا پاک لاره کې برباد کو، د ټولو نه زیات هم هغوی له ورکړی شو. نو د اسلام په تاریخ کې لومړی خلیفه حضرت ابوبکر و. فرمایي چې ډېرو خلکو به دا خیال چې موږ د خدای طرف ته انقطاع وکړو، ځان تباه کړو، خدای د هغې دوکه ده، هېڅوک هم نه تباه کېږي. حضرت ابوبکر ته وګورئ، هغه هر څه پرېښوده او بیا ټولو نه مخکې په تخت کېناستو. بیا هغې فرمایي تر څو چې په تاسو باندې دغه دلیل د وضاحت لپاره د تفصیل تعلق دی، نو یا عقل لرونکو یا دانش لرونکو او فضیلت لرونکو پوه شي چې خدای پاک ټولو مسلمان سړو ښځو سره په دغه آیت کې د الله وس فرمایلی دی چې هغه به په خپل فضل او رحم پای کې ځینې مؤمنان ضرور خلیفه کوي. د آیت استخلاف باره کې فرمایي چې او د هغوی د ویرې حل به ضرور په امن بدلی. نو دغه خبرې اته مکمل طور مصداق چې کوم دی هغه موږ حضرت صدیق اکبر ګورو چې د هغوی چې کوم خلافت دی هغه دی، ځکه چې تحقیق نه دا خبره پټه نه ده چې د هغوی د خلافت وخت د ویرې او د مصیبتونو وخت و چې رسول کریم وفات شو. نو په اسلام او په مسلمانانو باندې مصیبتونه ډېر راغلی وو. فرمایي چې ډېر منافقانو چې مرتدان شو، د مرتدانو بیا جبې هم ډېرې اوږدې وې او د افترا پردازان چې کومه ډله وه هغوی د نبوت دعوه کړې وه. اکثر چې کوم کلیوال خلک وو هغوی د هغې ګرد چاپېره راغونډ شوي وو. تر دې چې مسلمه کذاب سره 100,000 کسان جاهلانو بدکرداره چې کوم کسان هغه ورسره ملاو شوي، فتنې راپارېدلې وې او مصیبتونه زیات شوي وو، آفتونه د لرې او د جغت نه د هر طرف ته آفتونو احاطه کړې وه او مؤمنانو باندې یو سخته زلزله راغلې وه. هغه وخت ټولو خلکو ازمیښت شوی و او خوفناکه او حواس ختمونکي چې کوم حالات هغه ښکاره شوي او مؤمنان داسې بېوسه وو چې لکه د هغې په زړونو کې د اور انګارې
بلیږي یا هغوی په چړو علالیږي لګیا دي کله خو به هغوی د خیر البریه صلی الله علیه وسلم په جدایۍ کې او کله به دغه فتنو په وجه چې د سوځونکي اور په صورت کې ظاهر شوي وو دوی به ژړل امن هیڅ قسم نه وو فتنه پردازان د ګن په ډیر باندې د ګن په ډیری باندې چې څنګه هغه شینکي خور شي هغه شان خواره شوي وو د مؤمنانو ویره او د هغې ناقلري ډېره زیاته شوې وه او زړونو باندې زړونه د دهشت او د بېچینۍ نه ډک وو په داسې نازک وخت کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه حاکم وقت د حضرت خاتم النبیین خلیفه جوړ کړی شوی وو د منافقانو کافرانو د مرتدانو چا په رویو او د تور طریقو دی مشاهده وکړو هغوی په هم غم کې دی ډوب شو او داسې به هغوی ژړل لکه څنګه چې لکه د باران په شان او د هغوی سترګو نه اوښکې لکه د چینې بهیدې او هغوی د خپل اسلام دپاره او د مسلمانانو د خیر دپاره به د خدای نه دعا غوښتن تر دې چې د خدای پاک نصرت راورسېدو او د دروغو نبیانو ووژلي شو مرتدان هم ووژلي شو فتنې ختم شو مصیبتونه ختم شو د معاملې فیصلو شو د خلافت معامله مستحکمه شو خدای پاک مؤمنان د آفت نه بچ کو د هغې د ویرې حل په امن بدل کو د هغې لپاره د هغې دین له تمکنت ورکو یو جهان په حق قایم کو مفسدانو مخونه تور شو هغه خپل واده پوره کړ خپل بند حضرت ابوبکر صدیق نصرت فرمایلو او سرکش سردارانو بوتان تباہ او د کافرانو په ځای داسې روب جوړ کو چې هغوی پسپا شو اخر هغوی رجوع کو توبه وکړه عمده د خدای قهر لوز او هغه د ټولو صادقانو لوی صادق دی لږ غور وکړئ چې څنګه د خلافت وعده پوره په لوازماتو علامات حضرت ابوبکر صدیق په ذات باندې پوره شوه فرمایي چې لږ غور وکړئ چې دغې د خلافت په وخت کې مسلمانانو څه حل وو اسلام د مصیبتونو په وجه د سوځېدلي تن په شان په نازک حل کې وو خدای پاک دغه طاقت هغه واپس کو د جوور کوینه هغه وباسلو د دروغو چې کم دعویدارانو د نبوت هغه په دردناک عذاب ووجل او مرتدان لکه د زناورو ووجلی شو بیا غي فرمایي چې مؤمنان د هغه ویرې نه چې په هغې پکې لکه د مړو په شان امن ورله ورکړی و د هغه تکلیف د ختمېدو نه پس د مؤمنان خوشحاله شو حضرت ابوبکر صدیق له مبارکۍ ورکول مرحبا به ویل ورته هغې سره به ملاوېده هغوی به هغې یو مبارک وجود او د نبیانو په شان تایید یافته ګڼل او دا هر څه د حضرت ابوبکر صدیق د صدق او د جوور یقین په وجه وو بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د اسلام څه حالت وو او په دې کې د حضرت ابوبکر صدیق د خصایلو تذکره کوي او نور فرمایي چې حضرت ابوبکر نبی خو نه خو هغې کې د رسولانو قوتونه موجود وو د هغوی د صدق په وجه د اسلام چمن د خپل د ټولو رانایو طرف ته واپس راغلو او د غشو د صدماتو نه پس ته بارونک او شادابه شو او قسمه قسمه ښکلي ګلونه پکې وغوړېده او ټول خاښونه د دوړو نه صفا شو حالانکه دې نه مخکې د هغې حالت یو داسې مړي په شان و چې ورباندې ماتم شوي وي او د هغه د دې حالت د کات وهلي په شان و او د مصیبت ښکار په شان او د لالکړي سروي په شان چې غوښه ټوکړې ټوکړې شوي وي او دغه قسم مشقتونو وهلي او ډېر سخت ګرم چې کوم غرمۍ دغه کې سوځېدلي تن په شان د دې حالت او خدای پاک دغه ټولو مصیبتونو نه ورله نجات ورکو ټولو آفتونو نه ورله خلاصي ورکو قسمه تاییدات سره د دې مدد فرمایلو تر دې اسلام چې کوم خپل شکستګي او خاکالودګي و دې نه پس د بچایانو امام او د مرو یعنی د عوام الناس مالک شو یعنی حضرت ابوبکر او د منافقانو چې کوم جبه واغه بند شو مؤمنانو مخونه وپړه کېدو هر تن خپل د رب ستاینه وکړه او د صدیق اکبر شکریا ادا کړه بیا یې فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق اسلام یو داسې دیوال په شان کتلی و چې د اشرارو د شر په وجه هغه پرېوتو نو بیا خدای پاک دغې په لاس دا یو داسې مضبوطه کلا په شان دی کو چې دیوالونه د اوسپنې وو چې او پکې د غلامانو په شان فرمانبردار فوج و نو په دې غور وکړئ نو په دې کې څه شک شته او د دې مثال په نورو ډلو کې تاسو وړاندې کولی شي بیا یې فرمایي چې حضرت ابوبکر معرفت تامل لرونکي عارف بالله او ډېر حلیم الطبع او ډېر مهربانه فطرت لرونکي انسان او انکسار او مسکینه په
طرز کې هغوی خپل ژوند تیرول او ډېر عفو درګذر کوونکي د شفقت او د رحمت مجسمه وو. هغوی د خپل د تندي په نور پیژندل کېده او هغوی د رسول کریم سره یو جوړ تعلق لرلو. د هغوی روح د خیر البرا صلی الله علیه وسلم روح سره پیوست او چې کوم نور هغوی د هغوی د آقا مقتدا او محبوب خدا په کوم نور باندې چې هغې پټ وو نو هغه نور باندې حضرت ابوبکر هم پټ وو او د رسول کریم چې کوم لطیف سوری وو او د هغې چې کوم عظیم فیوز و د هغې د لاندې دوی وو حضرت ابوبکر او په فهم قرآن او د سید الرسول فخر بنی نو انسان په مینه کې هغوی د ټولو خلکو نه ممتاز وو او په هغې باندې اخروي حیات او د خدای پاک د اسرار منکشف شوي وو نو هغوی ټول دنیاوي تعلقات بیا پرېښي وو او جسماني وابستګۍ پرېښی او هغوی خپل د رسول محبوب صلی الله علیه وسلم په رنګ کې رنګین شوي وو او د واحد مطلوبه حاصله خاطر هغوی هر مراد بیا خپل پرېښی او ټول جسماني قدرتونه نه هغوی نفس پاک شوی وو او د یو رښتوني یګانه په رنګ کې هغوی رنګېدلي وو د رب العالمین په رضا کې هغوی ورک وو او د خدای پاک رښتونی مینه د هغوی په ټول بدن کې خوره وه او د وجود په هره ذره کې پټه وه او د هغوی په افعالو او اقوالو کې او په ناسته پاسته کې د هغې انوار ظاهر شوي وو نو ځکه هغوی د صدیق په نامه باندې بللی کېده او ډېر په فراوانه هغوی نه تر و تازه او ژور علم عطا کوونکي او عطا کوونکو کې ټولو کې بهتر عطا کوونکي د خدای پاک له طرفه هغوی له ورکړل شوي وو. صدق هغوی یو راسخ ملکه لرله دا د هغوی طبیعي خاصه وه. دغه صدق اثر او نار د هغوی په هر قول و فعل او حرکت او سکوت او په حواس او په الفاظ کې ظاهره وو. هغوی په اسمان او د اسمانونو د ځمکو رب له طرفه منعم الیه ډلې کې شامل وو. هغوی د نبوت د کتاب یو اجمالي نسخه وو. هغوی پر باب فضیلت او د ظلمو امام وو. د نبیانو سرشت لرونکي یو څو کسانو کې شامل فرمایي چې تاسو زما دا کول څه قسمه مبالغه مه ګڼئ نه دا نرمه رویه او چشم پوشي یو قسم ګڼئ او نه دا د مینې د چینې نه راوتې څه خبره ګڼئ بلکې دا هغه حقیقت دی چې د بارګاه رب العزت نه په ما ښکاره شوی دی او د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مشرب رب الارباب باندې توکل کول او د اسباب طرف ته کم توجه کول وو. هغوی په ټولو آدابو کې زموږ د رسول کریم ذل وو د هغوی سوري وو او هغوی سره هغوی یو ازلي مناسبت لرل. همدغه وجه وه چې د هغوی په فیض هغوی ته په یو لحظه کې هغه څه حاصل شو چې نورو ته په ډېرو اوږدو مودو کې او په د لرو اقلیمونو نه ورته ترلاسه نه شو. نو پوه شي چې فیوز د یو تن د مناسبتونو په وجه دغه طرف ته ځي او ټول کائناتو کې ټول کائنات کې همدغه شان د خدای پاک سنت جاری دی. نو کم تن چې قسم ازل د اولیاء او اصفیاء سره لږه مناسبت نه ورکړي نو دا هغه محرومي ده چې د حضرت کبریا په نظر کې شکاوت او بدبختی ګڼل کېږي. اتم او اکمل خوشبخت هغه دی چې د رسول کریم د عادت او احاطه کړي وي تر دې چې الفاظ کلمات په ټولو طریقو کې هغه د رسول کریم سره مشابهت پیدا کړي وي. بدبخت خلک دغه کمال باندې اړو پوهېدی نشي لکه څنګه چې پیدایشي ړوند رنګونه او شکلونه نشي لیدی داسې یو بدبخت په نصیب کې د پرروب او پرهیبت خدای تجلیاتو نه بغیر اسب نوي ځکه چې د هغه فطرت د رحمت شاونه نشي کته او جذب او د مینې خوشبو نشي بویولې او دا په دې نه پوهیږي چې خلوص خیرخواهي او انس او د قلب فراخي سره ځکه چې هغه دغه فطرت خود تیرو نه ډک یعنی سوچ وړوند ویناغه د خدای پاک د انوار نشي کته. یو بدبخت تن خو د سیلو د تموج په شان دغه نفس وی او دغه جذبات حق نشي کته نه منې کوي نو ځکه هغه سعادتمند په شان په معرفت کې راغب طرف ته راغب نه وي حق طرف ته ناراضي. خو د صدیق تخلیق د ممتفزان طرف ته د متوجه کېدو د رسول رحمان صلی الله علیه وسلم طرف ته مخ کولو په صورت کې شوی دی. هغوی د نبوت د صفاتو د ظهور
د ټولو انسانانو نه زیات حقدار وو او د حضرت خیر البریه صلی الله علیه وسلم خلیفه جوړېدو لپاره اولا وو او د خپل مطبوع صلی الله علیه وسلم سره کمال اتحاد او موافقت تامه استوار کول او اهلیت لرلو بل دا چې هغوی خپل ټول اخلاق او صفات او عادتونه خپلولو او د افاقي تعلقات پر خودو کې د رسول کریم داسې کامل مظهر و چې د تورو د نيزو په زور هم دغه ترمنځ د تعلق نو ختم شوی او په دغه حالت کا همیشه قائم او مصیبتونه ويرون کې حالات یې نه لعنت او ملامت هم هغه اس بیقرار نکړې شو دغه روح جوهر کې صدق او صفا ثابت کړمیو تک اشعاری داخله و کټوله جهان مرتد شوی هغه به دغه پروا نه کول نه برسته کېده بلکې هر لحظه خپل قدم مخکې پورته کولو دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د خدای او دغه د رسول په مینه کې ځان فنا کړي وو د بدر په ساو په ذکر کې دا ذکر روانو اخري چې روان اوس ختم شو شاید ځنه صحابه چې په سر کې ما بیان کړي وو ځنه تفسیرونه د هغه باره کې بیا رسول راغلي دي هغه زور فرمایي چې کوم موقع ملاوه شنو بیان وکم ګینینو چې کله به دا کتاب چاپ کیږي د بدر د اصحابو تفسیر نه دا پکې بیا چاپ شي خدای پاک دې مونږ له دغه صحابه په نقش قدم باندې روانېدو توفیق راکړي د ستورو په شان دې زموږ راهنمایي کوونکي شي او کم معیارونه چې دوی قائم کړي نو مونږ هم دغه معیارونو د قائمولو کوشش کوو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر